نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. د قرآن او د حدیث برنا کې د مسلمان بنده و مال کی اللہ جل مجلوه د زکات د فریضی د فرض کېدو دپاره کوم شروط مقرر کړي دي نو ستاسو واورېدل غټ غټ شرطونه اول ایمان دویم بلوغ دریم عقل او څلورم دا چې دغه مال د قرض نه ازادي او پنځم شل حولان حول چې مکمل کال ورباندې ووري او شپږم شرط هغه نصاب دی. نصاب د شریعت پرنا کې د مال او د دولت هغه مخصوص مقدار او اندازې ته وایي چې تر څو پورې د مسلمان مال هغه مقدار او هغه اندازې ته نه رسېدلی نو زکات پکې نه وي فرض او چې کله هغه مقدار او هغه اندازې ته ورسي نو بیا به زکات لاګو شي نو دغه اندازې او دی مقدار ته د شریعت پرنا کې نصاب وای. بنیادی دور سره اصل نصابونه چې کوم د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقرر کړی دي نه هغه دوه قسم نصاب دي. یو په سرو کې دي او دویم په چاندي او په سپینو کې دي. په سرو او په سپینو کې د زکات د فرضیت دپاره دا نصاب ځکه متعین دی چې فطری او تخلیقی اعتبار سره په دې دنیا کې الله پاک چې کوم څیز بطور مال پیدا کړی دی نه هغه د دوه څیزونه دي، یو سره دي او دویم سپین دي.
ځمکه ده، آسمانونه دي، غرونه دي، دریابونه دي، ځنګلونه دي، انسانان دي، نور، ستوري، سپوږمۍ ده، دا ټول د الله پاک مخلوقات دي. خو کوم شی چې خلقتاً الله پاک مال پیدا کړی دی، نه هغه یو سره دي او دویم سپین دي. پخوا به د هر حکومت او په هر ملک به خزانه وه، او په هغه خزانه کې به سرم پراته او سپین به هم پراته و. او د هر ملک د حکومت به دا کوشش و چې کمې پیسې به زیاتې دي نو په هغې به یې سره اغشتل، سپین به یې اغشتل او د ملک په خزانه کې به یې جمع کول. پخوا دا طریقه وه چې د کم ملک په خزانه کې به سره او سپین ډیرو، نه هغه به ملک به مالداره ګڼلی شو. او دا طریقه وه چې د کم ملک په خزانه کې به سره او سپین زیاتو، نو د هغه ملک پیسه به درنه وه، قیمتي به وه. او چې څومره به په خزانه کې سره سپین کمیدل، ملک به غریب کېدو، پیسه به یې راوغورځېده. او که تاسو خیال کړي پخوا به چې کوم نوټونه چاپ کېدل د 100 او د 50 د 50 او د چا سره به په جیب کې دا نوټ پروت و، نو دا نوټ به یو رسیدو او د دې رسید په شا به یې دا لیکلي وو چې دا کم نوټ ستا سره دی د دغې نوټ د قیمت برابر د حکومت سره ستا سره او سپین پراته دي او حکومت د هغې ذمهوار دی. نو د ډالرو دا کاغذ دا مال نه دی، او د پاکستان د روپو دا کاغذ دا مال نه دی. که د ټولې دنیا حکومتونه راجمع شي او په شریکه باندې بیل پاس کړي چې سره دا به مال نه، سپین به مال نه، نو دا نشي کېدی. او نوټونه خو یو زمونږ استادو په دې ژوند کې څومره نوټونه بدل را بدل شو. یو مخکنی نوټ کینسل شي، نوي نوټونه چاپ شي. نه دا د دې خبرې نښه ده چې دا نوټونه د کاغذونو دا مال نه دي، بلکې مال هغه سره سپین دي چې کوم د دې په شا پراته دي. یو زمانه داسې وه، یو دور داسې و چې د ملکونو کرنسي به په کاغذونو کې نه وه، په سرو کې به وه او په سپینو کې به وه. د نبی علیه السلام او د خلفاء اربعو په زمانه کې به کرنسي په سرو کې او په سپینو کې به وه. د سرو هغې ته به دینار وي او د
د سپینو هغې ته به درهم وي. اوس هم په عربو کې دینار او درهم شته، خو د پاکستان د روپو په شان کاغذونو کې دي، په سرو په سپینو کې نه دي. کویت کې دینار شته، خو دینار کاغذ دی، نوټ دی، سرو سپینو کې نه دی. نو د دې د وجې نه چې اصل مال سره دی، اصل مال سپین دی، نو الله جل جلاله الله پیغمبر نصاب په دې دوه سیزونو کې مقرر کړی. د سرو او د سپینو چې کوم نصاب الله او د الله رسول مقرر کړی دی، نه دا داسې دي لکه د مانځه د فرض مونځ رکعتونه دي. د ماسخوتن او د ماسپخین او د مازدیګر د فرض مونځ رکعات سلور دي. د ماښام د فرض مونځ رکعتونه 3 دي، او د سحر د مانځه چې کوم فرض دی نو رکعات 2 دي. نکه د ټولې دنیا د تمام مکاتب فکر لوی مولیان را جمع شي او په شریک اتفاق وکړي چې د سحر د مانځه 2 رکعاته بني، 4 رکعاته بني، 4 رکعاته بني. دا اختیار چاته نشته د قیامت د ورځې پورې. او که په دې خبره اتفاق وکړي چې د ماښام مونځ به یا 2 رکعاته وي او یا به 4 رکعاته وي، نو دا اختیار چاته نشته. نو دا قرنګي کم نصابونه چې د الله پیغمبر مقرر کړي دي، د دې اختیار د قیامت د ورځې پورې هیڅ چاته نشته چې دا نصاب بدل را بدل کړي، دې کې ترمیم وکړي، دې کې تبدیلي راولي. د ماښام د مانځه 3 رکعاته ولي دي، د سحر د مانځه 2 رکعاته ولي دي، د مازدیګر د مانځه 4 رکعاته ولي دي. نو د دې خبرې د تپوس اختیار بنده ته نشته. زما او ستا عقل د دې حکمتونو ته رسی او کنه رسی، پس مونږ وایو چې دا د الله او د الله د رسول حکم دی، او مونږ د زړه نه دا تسلیم کړي او منلې. لکه څنګه موجوده زمانه کې د سرو او د سپینو په قیمت کې ډېر فرق دی. نو د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې هم د سرو او د سپینو په قیمتونو کې فرق و، لیکن د دې فرق باوجود د الله پیغمبر دا 2 نصاب مقرر کړي دي. په سرو کې نصاب وتو 19 توری او موجوده زمانه کې 87 ګرام او 479 ملي ګرام ته جوړي، او په هغه زمانه کې نبی علیه الصلاة والسلام د سپینو زرو چې کوم نصاب مقرر کړو 200 درهمه، او د 200 درهم نه 630 ماشي جوړیږي. او بیا دا علماء تقسیم کړي دي، نو د دینه
52 توري چاندي جوړيږي او د ګرامونو په لحاظ سره چې 112 ګرام او 35 ملي ګرام د موجوده زمانه چې کوم جدید دغه هغه جوړي نو چې د کم مسلمان سره سري او د وزن په لحاظ سره هغه ونی متولو ترسي د چا سره سپین دي او د وزن په اعتبار سره هغه د 200 درهم وزن ته او صالبان تولی چاندي وزن ترسي نو زکات ور باندې فرض شو چې نیمه ماشم تنه کمی نو زکات به نه فرض او د سرو او د سپینو نه علاوه نور چې څومره اموال وي نو د هغه بعضی اموالو کې نصاب شته وایم درته خو په عام اموالو کې نصاب هم دغه یا د سرو دي او یا د سپینو دي او بیا د یو مسلمان سره مال دی او داسې مال دی چې باغ مال کې په د باندې زکات فرض دي او دې دا اندازه لګي چې په دغه مال کې د دې مال مالیت او قیمت هغه مقدار د نصاب ته رسیدلی او کنه زکات را باندې فرض دی او کنه نو دی با دا سرو ته راړي او کدا بده چاندي ته راړي د سرو او د چاندي خبره نه بس کم نصاب کې چې مال زر نصاب درسي هغه ته به راړي اوس سره ګراندي او سپین کم دي کدا سي زمانه راغله نن سبا خو اعوذ بالله بس پته نه لګي د حکومتونو یو مقابلي دي ستې مخشي نو کدا سي دور داسې زمانه راغله چې د دې حکومتونو مخه د سرو په ځباني سپینو ته شو یا به د سرو د بو سوګ نه کیو سپین مګراني نو که سرو قیمت را کم شو او د سپینو قیمت زیاد شو بیا به سترانه سرو ته او موجوده زمانه کې د سپینو قیمت کم نه او د سرو قیمت زیات دی نو ست به راړي سپینو ته او د هغه فقها دوه وجې دي یو دا چې هغه نصاب تبا خپل مال را اړې چې کوم کې احتیاط زیاتی احتیاط معنا ده کستان زیات لاشي خیر وي خو چې ستا په مال کې د الله او د فقراو حق نشي باد او دویم دا چې کوم انفع للفقراء کم نصاب کی چې حاجت مند خلقو ته فائدہ زیاتې او غدوار خبري هغه په هغه نصاب کې دي چې کوم د قیمت په لحاظ سره کمی لہذا کله چا سره مالی تجارت او د هغه قیمت معلومولو چې زکات ته رسیدلې نه کنه نو ست به رواني صاحبان ټولي شان دی کله هغه قیمت د صاحبان ټولي د شانې برابر وو زکات به کې ورکي او کله هغه نه کوم زکات به نه ورکي بل مسله ده چې د سرو د نصاب حساب به هغه سره کوي چې هغه سره بغیر د سرونو بل یو شی مني دا شی چې بغیر کې بدمن زکات فرض او د سپینو نصاب حساب به هغه سره لګي
چې د سپینو نه علاوه د سره بل اسم نه وي د هغه اموالونه په کومو اموالو کې چې زکات خرڅ کېږي او که د یو سړي سره د سرو نه علاوه څه نور مال هم یا ورسره سپینو په شکل کې او یا د مالی تجارت په شکل کې او یا د نقد روپو په شکل کې نو بیا به دا ټول اقسام راجمع کی او د هغې د مجموعي قیمت به موازنه کی د صارباو ټولې ده چاندی سره که هغې ته رسېدو نو ټولو کې به زکات ورکوي او که هغې ته نه رسېدو نو زکات به قرباني نشته دی نو دا هغه شرطونه دي چې کوم شرطونه د مسلمان په مال کې د زکات د فرض کېدو لپاره الله او د الله پیغمبر مقرر کړي